د ربیع الاول میاشت شروع ده. دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی و. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دولسم تاریخ د دې میاشتې یا اتم تاریخ د دې میاشتې بنا بر اختلاف، خو په دې میاشت کې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی دی او دنیا ته راتله هم د نبی علیه السلام ډېر په عجیبه شان سره. عبدالمطلب صاحب وایي سهار ټیم و او د خانه کعبې سره په خوا کې ناستو ما وایي ناسا په یو درز وشو او د خانه کعبې دا دیوالونه ځمکې له راله او بیا اوچت شو. وایي زه چې دا حالت مې ولید نو زه ډېر ویرېدم چې داسې چل وشو. وایي زر مې کور ته منډه کړه چې کور خو به خیر وي چې دا څه وشو. داسې په منډه او په یره چې کور ته ورغلم تپوس مې وکړو کور خیر دی؟ وی وویلی شو راته چې خیر دی خو ستا د مړ زوی د عبدالله زوی پیدا شو، ستا کومه انګور چې د امینه بیبي د هغې زوی پیدا شو. نو عبدالمطلب صاحب نبی علیه السلام زر د انګور د غیږ نه راواغس خپلې غیږې ته یې کړو او چې داسې راواغستو نو خانه کعبې ته یې رامنډه کړه، راغې او غیږ کې یې نیولی دی او د خانه کعبې نه پې اووه طوافه ګیر چاپېره وکړل او چې طوافونه یې په نبي علیه السلام وکړل نو کور ته یې واپس بوس. د پیدایش سره نبی علیه السلام د خانه کعبې طواف کړی دی. نو هغه دا میاشت وه، دا ربیع الاول میاشت وه. په دې میاشت کې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی دی. نو په دې میاشت کې په نبی علیه السلام باندې درود شریف ډېر زیات ویل پکار دی. حافظ ابن حجر رحمه الله لیکي وایي که چېرته یو انسان د خپل ساه اغستو په شانتې په نبی علیه السلام درود وایي، لکه څنګه چې سړی ساه اخلي دغه شانتې دی په نبی علیه السلام مسلسل همیشه دپاره په ټول ژوند کې درود وایي، بیا هم دی د نبی علیه السلام د احساناتو بدله نشي پوره کولی. په مونږ باندې چې د نبی علیه السلام څومره احسانات
نو د دې وجې نه په دې میاشت کې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې څه زیات وایئ؟ درود زیات وایئ، درود زیات وایئ. او د درود شریف ډیر زیات برکات هم دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کې ناست او صحابه کرام ته غیر چاپیر ناست. یو صحابی ته نه تاسو کو وی دا الله پاک پیغمبره ز پتا باندې درود ډیر زیات واما، خدا را ته و چې د زیادت څه مقدار وي څومره در باندې واما. زه خو به تا درود زیات وام، ډیر وام، خو څومره زیات در باندې ووام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ته څنګه په ما باندې زیات درود وایي؟ نو دې صحابي ورته وفرمایل وی دا الله پاک پیغمبره په شپه او ورځ کې زه یوې څه په تا باندې درود واما او 2 حصې نور ذکر کو. یوې څه په تا باندې درود وام او 2 حصې نور ذکر کوم. آیا دا درود په تا باندې کافی دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی او خو دا درود دی زیات کو نو خبوي، دا درود دی په ما زیات کو نو سبوي خبوي. دی صحابی تی نبیا تا پوسو کو وی دا اللہ پاک پیغمبر چی بیا یو کار وکما شپا و رزق کی نیمه حصہ پتا باندې درود واما او نیمه حصہ نور ذکر کوم. آیا دا درود په پتا باندې کافی وی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی او خو دا درود دی په ما زیات کو نو دا بتا لخوي، دا بتا لسوي خوي. هغه صحابي بیا تپوس کوي وی دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما پشپا او رز کی 2 حصے پتا باندې درود واما او یو حصہ نور ذکر کوم. آیا دا درود په پتا باندې کافی وی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی او خو دا درود دی زیات کنو خبوي، دا درود دی په ما زیات کنو سبوي خبوي. هغه صحابي بیا فرمایي وی دا الله پاک پیغمبر بیا یو کار ولی نکوما، بیا یو کار ولی نکوما چې ما ته فارغ ټایم میلاویږي، ما ته فارغ وخت میلاویږي او پتا باندې درود وام، دا درود به کافی وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ای زما صحابي کو داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایې، داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایې چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي، تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي. الله تبارک وتعالی بستا 2 کار وکړي. یو دا چې الله به د هر غم نه بېغمه کړي، الله تبارک وتعالی به د هر غم نه څه کړي؟ بېغمه کړي، بېغمه کړي. او دویم الله به د کړي ګناهونه معاف کړي. دا زمونږ د ټولو مقصود او مرام دی که نه دی؟ دا زمونږ د ټولو مطلوب دی، مقصود دی، دا مو خواهش دی، دا مو ارمان دی. الله دنیا کې یو بېغمه زندگی راکا، الله په دنیا کې څه راکا؟ یو بېغمه زندگی راکا، د ټینشنونو نه، د سوچونو نه، د فکرونو نه الله خلاص ژوند راته نصیب کا. دا د هر سړي خواهش دی او که نه دی؟ الله بې فکره زندگی ما ته په دنیا کې راکا او الله انسان یم، ستا بنده یم، ګناهونه
ګناهونه به رانه ډېر شوي الله خو چې د قیامت ورځ شي الله دا کړي ګناهونه راته معاف کړه داسې ده که نه ده دا د هر انسان مقصد دی او که نه دی نو نبی علیہ السلام دی صحابی ته فرمائی چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي تا ته فارغ وخت میلاویږي په ما باندې درود وایا الله به ستا دا دوه کاره وکړي الله به دې دا دوه کاره وکړي نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په دې میاشت کې درود زیات وایي څه وایي پی درود پی زیات وایي ټول وایي صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم وی کم انسان چې دا درود شریف په شپه ورځ کې زر پیرې وایي کم درود شریف زه درته وایم کم انسان چې په شپه ورځ کې دا درود زر پیرې وایي وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی وی کم انسان چې په شپه ورځ کې دا درود زر پیرې وایي الله به د زړه ټول حاجتونه پوره کړي الله تبارک وتعالی به ورله په رزق کې برکت ورواچي الله تبارک وتعالی به په بندې دروازې کولو کی الله به بندې مخ خلاص کی او په دې زړه کې به یو سکون یو آرام او یو خوشحالي محسوسوي دی چې دا درود څوک د ورځې زر پیرې وایي وصلی الله علی النبی الامی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وای زیات مونږ چې درود وایو نو څه وایو اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد ډیر ښکلی نوم دی محمد ډیر ښایسته نوم دی علما لیکي وایي نوم کو هر یو نوم ځان لږ دی خو محمد ورسره ملګری کوه د نوم سره دې څه ملګری کوه محمد ملګری کوه دا ډیر برکتي نوم دی دا ډیر ښکلی ښایسته نوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د قیامت ورځ به وي حساب کتاب به وشي فیصله د جنت او د جهنم به وشي وانا اول من یقرع باب الجنه زه اول انسان هغه یم چې د جنت دروازې ته به کړس ورکوم د جنت دروازه به بند دی زه اول هغه انسان یم نبی علیہ السلام فرمایي چې زه به د جنت دروازې ته څه ورکم کړس ورکم وی د دنې نه به خزانچي اواز وکړي د جنت چې کوم څوکیدار دی د دروازې د دنې نه به اواز وکړي من انت څوک چې دروازه دې وکړسوله زه به ورله جواب ورکم چې محمد زه څوک یمه محمد یما صلی الله علیه وسلم وی د جنت د دروازې چې کوم چوکیدار دی هغه به د دنې نه جواب ورکړي چې ما ته حکم شوی چې محمد نوم درته یاد شي اول به دروازه هغه ته خلاصوي ما ته هم ویلی شوي وو چې اول دروازه د جنت په محمد ته خلاصوي صلی الله علیه وسلم نو دا هغه نوم دی چې اول به د جنت د دروازې سره هم یادیږي د جنت د دروازې سره اول نوم چې یادیږي هغه به کوم نوم وي محمدي ډیر ښایسته نوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پیدا شو نو نیکه ورته نوم کېښود محمد
عبدالمطلب سے ورتنم سے کی خودو محمد. نو خلق ورتوی وی عبدالمطلبا دا نوم خوستا پا آبا و پا اجدادو کی چرتا نده تیر شوه دا دی سنگ عجیب نوم کی خودو. دا عرب و عادت داره آغی دخپلو کشرانو نومونو دخپلو مشرانو پا نومونو سرک دی. اکثر دا نوسی او دا نکه یو نومی مونگا بیادبی گونو کنا چرتا پا کور کی کشر لپا مشرانو کی سنوم کی دوی دا سا بیادبی دا خود دا بابا نوم دی تا دل کی خودو. دا عرب و عادت دا دی چاگی دخپلو دا کشرانو نمونو دا مشرانو پا نمونو سرک دی. نو اکثر دا نکو او دا نوسی یو نومی. نو چکل عبدالمطلب سے اب نبی علیہ السلام تا محمد نم کی خودو نو خلق ورطویل ویس عجب نم دی کی خودو دا خستا پا مشرانو کیاڑو چرتا تیر شوی ندے. نو عبدالمطلب ورطا جواب ورکو وی محمد می ورلزک نم کی خودو چی دا مشرق او دا مغرب دا شمال او دا جنوب خلق دا صفتو نکوی. اللہ دا محمد معنی صدا ستایلے شوے صفت کڑے شوے. نو دا نبی علیہ السلام پزمک و پاسمانونو کی سکے گی صفت کی گی. ویزا می ورل محمد نم کی خودو دیر خیستا نم دے. نو چی چرتم نم دی کو ار نم دی خو علماوی محمد ورسرسکا ملگرے کا. نو فنبی علیہ السلام باندی پا دی میاش کی درود دیر زیاد ہوئے زکا حدیث مبارک کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی وی دا قیامت فورز با دا طول نزیاد نزدی ما تخغ انسان وی دا چاچی پا ما باندی درود زیاد دا چاچی پا ما باندی سے زیاد ہوئی درود زیاد وی آغا انسان با دا قیامت فورز دا طول نزیاد نزدی ماتوی. صحابہ کرام ناستی نبی علیہ السلام او فرمائل وی پا ما بانی درود زیاد وائے او خاص کر دا جمعی فورز او دا جمعی پشپا بانی بیا دیر زیاد وائے. یو صحابی تپوسو کو وید اللہ فاکا پیغمبرہ قد ارمتا او بلیتا دو قسم الفاظ حدیث مبارک کراغلی. دا اللہ فاکا پیغمبرہ تو خوب دا خور سر خوری شوی ہی ستا خوب آڈو کی ریزہ شوی مونگ چی پتا بانی درود وایونو تا تا بس فائدہ درکی. نبی علیہ السلام ورل جواب ورکو وی ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اللہ پزمک باندی دا پیغمبرانو جسمون حرام کری دی. زمون جسم تزمک سنشی ویلی پیغمبرانو جسمونو تا نبی علیہ السلام فرمائل. دا زمون عقیدہ دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چی سمر پیغمبران دی یواز نبی علیہ السلام نا چی سمر پیغمبران دی دا غی جسم مبارک چی کم پا جوندانو اخ کا جسم مبارک پا قبرونو کے بالکل سلامت فروت او تر قیامت پر بدغ شانت سلامت فروت. اللہ پیغمبران خو پیغمبران دی دا حافظ قرآن جسم امز مکن خوری. حدیث مبارک کے رازی وی اذا مات حامل القرآن چکل حافظ قرآن افات شی اوحى اللہ الى الارض اللہ تبارک و تعالی ازمکی توخی وکی اللہ تأکل لحما ازمکی دا حافظ قرآن غخبا نخوری تدا غخبا ازمکی دا حافظ قرآن ستا خوراک لندی درغلے دا معمولی انسان ندے دا پسینکی 6666 آیاتون مبارک پرات دی.
دا معمولی انسان نه دی د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري قالت الارض زمک جواب ورکی اللہ تبارک و تعالی تا ای وربی ای زما ربا کیف آکل لحما زبد دغوخ سنگ خورما و کلامک فی جوفی دا چا پسینک جستا کلام پروت تے اللہ زد حافظ قرآن وخ سنگ خورم دا چا پسینک جستا کلام پروت تے نو د حافظ قرآن وخم الله په مزمکه باندې څه کړي ده پیغمبر خو ډېر لوړ شان لري خو ډېر اوچت شان لري د هغه شان ته څوک رسېدی شي الله علماء لیکلي دي وی په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي په دغه شپه باندې الله د دغه مقبرې والو نه عذاب پورته کوي په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي د دغه مقبرې والو نه الله څه پورته کوي عذاب پورته کوي غرض می دا کو چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د قیامت ورځ به ما ته انسان ډیر نږدې وي چې په مای درود زیات وایي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای په ما باندې درود ویل دا د انسان ګناونه داسې ختمي لکه پور چې اوبه واړی ماء البارد الفاظ راغلی لکه پور چې یخ اوبه ورواړی ور مړکي دک شانت په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود ویل د انسان ګناونه ختمي الله او درود چې د کله زیات ویل کنه الله به درته ډېر لوړ مقام په دنیا کې هم درکي او په آخرت کې هم درکي امام شاه ولی الله رحمه الله تاسو بینه پیجنې علماء ډیر خپېجنې امام شاه ولی الله رحمه الله دا یو داسې عالم تیر شوی دی کنه چې د هندوستان او د پاکستان څومره علما دي دوی خپل د حدیث و سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بغیر د امام شاه ولی الله نه نشي رسولی زکو وز د خپل حدیث و سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترسوم پمنس کې به امام شاه ولی الله ضرور زما استاد کیږي دا کې دین شي چې امام شاه ولی الله رحم الله زما استاد نشي او زه د خپل حدیث و سند چاته ورسوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نشي کېدی د هر عالم په سند کې بنوم د امام شاه ولی الله خامخا راځي دا یو داسې عالم تیر شوی داسې عالم هغه ویل الله تبارک وتعالی ماته او زما خاندان ته چې دا څه راکړي دي کنه دا د درود شریف په ویلو سره راکړي دي ماتا او زما خاندان ته چې دا کم مقام میلاو شوی دا کم مرتبه میلاو شوی دا وی دا د درود ویلو په برکت سره میلاو شوی دا ته خو درود شریف ووایې کنه چې ته د دې برکات وینې ته د دې برکت په خپل ځان کې ویني ته دې برکت په اولاد کې ویني ته دې برکت په نوسو کې ویني حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې زیات درود وایي په ما باندې دا وایونکې به په خپل رنګ وي ته د بچي به رنګي او د نوسي به رنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې زیات څه وایي درود وایي درود زیات وایي الله به دې بندې مخې په دنیا کې کولاوي الله به دې په مال کې برکت واچي
برکت په دې الله په مال کې واچ. الله د درود شریف په فضیلت کې یو کتاب دی دلائل الخیرات د دې کتاب نوم دی دلائل الخیرات او د دې کتاب مصنف چې کوم دی د هغه نوم دی علي بن حسین الجزولي رحمه الله. علي بن حسین الجزولي رحمه الله د دې کتاب مصنف دی. هغه په دې کتاب کې په خپل لیکلي دي چې ما دا کتاب ولید د درود شریف په فضیلت کې ولیکو. هغه وجه لیکي هغه وی داسې کار و چې زه یو ځل په سفر باندې تلم نو په یو خوشي بیابان ورلم نو د مانځه ټایم شو د مانځه وخت شو نو اوبه مې کتې نو په نظر مې یو کوی راغی ما ویزه کوی دی اوبه وپکې زه بیا اودس وکړم مونځ به وکړم. اوس چې کوی له ورلم کوی کې اوبه شته دی خو په کوی باندې نه بوکه شته او نه رسی شته رسی هم نشته او بوکه هم نشته دی نو اوبه خو شته دی خو راوالم دی څنګه سلوخې نشته د اوبو د راغستو. په دې پریشانۍ کې ودرېدم چې خدایه څه چل وکړمه اوس کو تیمم کوم نو اوبه خو موجود دي اوبه خو شته دی اول خو د دې کوشش کول غواړي چې دا اوبه راوالمه. په دې سوچ او فکر کې ولاړو وي زما خیال نه و دغلته یو کور د هغې د کړکۍ نه زه یو ماشوم سی کولم د کړکۍ نه یو ماشوم سی کولم. بهرحال هغې چې زه به پریشانۍ کې لیدلی په سوچ کې لیدلی ما وی هغه د کور د کړکۍ نه راکوزه شوه زما خواله راله وی ما ته وی چې بابا ولې خفه ولاړې څه پریشاني ده. ما ورته وی چې پریشاني دا ده کوی شته اوبه شته خو لوښې نشته رسی نشته چې اوبه ترې راوالمه اودس پې وکړم مونځ رانه قضا کېږي ځکه خفه ولاړ یم. ما ته وی چې رستا سن نیک عمل نشته دی چې د هغې د وجې نه تا ته د اوبه راوخیږي ماشومه ده ښه ستاسو داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راوخیږي د نیک عمل د وجې نه. د خپلو بچو داسې تربیت وکړئ تربیت داسې وله ذهن سازي وکړئ دا تربیت او ذهن سازي صرف میندې کولی شي ګورې یاد وساتئ. ما ته وی چې ستاسو داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راوخیږي. ما ته وی چې داسې څه نیک عمل دی چې ما ته پې اوس د کوی نه ښکتې نه اوبه راوخیږي داسې څه نیک عمل دی. ما ته وی چې ته څوک یې ما وی چې زه علي بن حسین الجزولي کوم هغه لوی عالم چې یادېږي خلک چې وایي ډېر بزرگ انسان یو لوی عالم یو نوی نیک عمل هغه ته ما وی چې هغه زه یم خلک چې راته لوی عالم وي خلک راته وایي نو دغه یم نو وایي چې مړه څه خلک وایي چې لوی عالم دی ته سیټ ته شه ته ماشومه ده ته سیټ ته شه. ما کتل ماشومې ته چې داسې چل کوي ماشومه د کوی غاړې له ورله کوی ته یې لاړې توکړې چې لاړې توکړې اوبه را روانې شوې را روانې شوې د کوی سر له راورسېدې اوبه راورسېدې ما ته وایي چې بابا اودس پکې وکړه اوس اودس پکې وکړه برې اوبو کې ما ماشومه د مټ نه راټینګه کړه چې اودس خو به وکړم خو ته راته ووایه چې الله تعالی دا کرامت د کوم طرفه درکړی دی. معشومه الله تبارک وتعالی دا دومره کرامات تا ته په کوم عمل درکړي دي چې ستا په لاړو کې الله دومره طاقت یې ښیي چې د کوی اوبه پې د ویښ نه سر له راخیږي. څه عمل دی ستا کوم عمل دی؟ هغې ماشومې راته وایي چې داسې هېڅ عمل مې نشته دی خو په نبي علیه الصلاة وسلام باندې درود زیات وه. په نبي علیه الصلاة وسلام باندې څه زیات وه ما درود واما بس د دغه درود د وجه نه الله زما بند مخ کولاوي هر مشکل راته الله د دغه درود د وجه نه اسانه د دغه درود په برکت سره ماته هر مشکل کار اسانيږي. امام جزولی رحمه الله فرمایي او د سمو کو منځ مو کو
خو دا مې قص وکړو اراده مې وکړه کو کلي ته لاړم په خپل ژوند کې به ضرور د درود شریف په فضیلت یو کتاب لیکم دا مې قص وکړو اراده مې وکړه او چې کلي ته رالم نو دلائل الخیرات کتاب مې ولیکو چې دا د درود شریف په فضیلت کې دی الله نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي سپی وایي دا درته نه وایم چې نور نیک اعمال مکوئ نور ذکر مکوئ نور ذکر هم زیات کوه چې څومره درنه کېږي وایه خو زمونږ خلک نور ذکر زیات کوي خو درود شریفو سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله دا اذکار الحمد لله مونږ کوو کنه او خو په ډیروالي سره کوي څومره چې کولی شي دا د الله ذکر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وستا جبه د همیشه د الله په ذکر باندې لمدای جبه د همیشه ستا په لمدای د الله په ذکر باندې لمدای نو ذکر کو دا بهترین ذکر دی خو کامې په مونږ کې دا دی چې مونږ درود شریف نه وایو درود شریف نه وایو نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف هم زیات وایي ټیک ده په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود چې څومره درنه زیات کیږي دومره وایي د دې ډیر زیات فضایل دي ډیر زیات فضایل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای صحابه کرام ہوتا تاسو ته بخیل معلوم دی چې بخیل سړی څوک دی بخیل پیژنئ بخیل څوک دی صحابه کرام جواب ورکړ وی الله او د الله رسول به ډیر ښه پیژني نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی بخیل هغه انسان دی چې د چا وړاندې زما نوم مبارک ذکر شي هغه په ما باندې درود نه وایي د چا وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شي هغه په ما باندې څه نه وایي درود نه وایي حدیث مبارک کی راضی وی کم انسان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک ذکر شي او دې په درود نه وای دا انسان بے وفا دی دا انسان سره بے وفا دی د نبی علیہ السلام سره وفا نه کوي د نبی علیہ السلام سره مینه نه کوي بل علماء لیکلی دي وی کم انسان په وړاندې چې د نبی علیہ السلام نوم مبارک ذکر شي او د درود نه وایي کنه نو د قیامت په ورځ به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک دیدار اونکي د نبی علیہ السلام د دیدار نه به محروم شي بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان په وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شي او د په ما باندې درود نه وایي د جنت لار فریخ او د جهنم په لار روان شوی دی الله او چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو ځل درود وي یو ځل درود وي حدیث مبارک کې راځي الله د پاسمانونو کې لزل یاد کی لزل دی یاد کی نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سوایي درود زیات وایي دا مې د دې میاشتې په مناسبت سره دا بیان درته ځکه وکړو چې دا د ربیع الاول میاشت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش میاشت دا میاشت زمونږ د پاره د خوشحالو میاشت دا هغه میاشت چې په دې میاشت کې د دواړو جهانو سردار تشریف راوړی دنیا ته دا هغه میاشت چې د کفر تیارې په دې سره ختمې شوي دي دا د ربیع الاول میاشت نو په دې کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي دویم د جمعې په ورځ باندې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود هم وایي او دویم د جمعې په ورځ باندې سوره کهف خامخا وایي سوره کهف خامخا وایي ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي کوم انسان چې د جمعې په ورځ باندې سوره کهف وایي کنه نو د یوې جمعې نه واله تر بلې جمعې پورې به د ده مخې ته نور وي د ده مخې ته به څه وي نور به وي رڼا به وي
دې چې هر کار کوي د ته به هغې کې به رڼایي دی به بد نه راځي د ده به ټولو دا هفته په خیر سره تېرېږي نو د جمعې په ورځ باندې ضرور سوره کاف هم وایئ الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام